دا ژبه چې کوم دی نو دا د 22 چړو په منځ کې چلیږي. دروغ چې کوم دی نو یوه چړه ده، غیبت چې کوم دی نو دا بله چړه ده، دغه شانتې چغلي دا بله چړه ده، بل ته ایذا او تکلیف ورسول دا بله ده، دغه شانتې کنسل کول چې کوم دی نو دا بله چړه ده، دغه شانتې درو یعنی 22 چړو په منځ کې را ژبه چلیږي. زما رب ما ته په دې قرآن کې څه طریقه ښولې ده چې د دې چړو نه به یې ته څنګه بچ کې، د غیبت نه به دا ژبه چې کوم دی نو څنګه بچ کې، د کنزلو نه به یې څنګه بچ کې، د دروغو نه به یې څنګه بچ کې، دغه شانتې را ژبه به ته څنګه په محفوظ ساتې چې د دې ژبې د وجې نه چې کوم دی نو ته جهنم ته لاړ نه شي. دا به موږ ته قرآن چې کوم دی نو دا ښیي که نه. سورې حجرات کې الله تعالی موږ ته طریقه ښولې ده. الله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسو یو بل غیبت چرته مه کوئ، ځکه ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. تاسو کې یو سړی دا خوښوي چې د یو انسان رور مړ شو او دا رور پر یې تخته باندې داسې پروت وي او تا په لاس کې چړه راغستې، د دې رور د جسم نه داسې را غوښو ټوکړې را پرې کې او دا چې کوم دی نو خوري. داسو کې خو تاسو کې څوک داسې نه خوښوي، نو چې نه خوښوي نو غیبت کول هغه هم دغه شان د مړ مسلمان رور غوښې خوراک دي. اوس خدای پاک موږ ته قرآن کې را طریقه سورې حجرات کې ښولې ده. اوس موږ هغه طریقه استعمال کتاب کولاو کړی نه دی چې زمونږ رب چې کوم دی نو د ژبې د کمو کارونو کولو موږ ته حکم کړی دی، د کمو نه چې کوم دی نو منع فرمایلې ده. په دې وجه ما درته مشیندرې مثال درکړو که چېرته د قرآن مطابق انسان دا خپل بدن نه استعمالوي، دا ژبه نه استعمالوي، دا سترګې نه استعمالوي، دا غوږونه نه استعمالوي، دغه شان دا نور جوارح چې دی اندامونه دا نه استعمالوي، نو دا انسان چې کوم دی بیا د جهنم ایندن ګرځي. نو موږ قرآن د دې لپاره الله نه رالیږلی چې موږ پې صرف قسمونه خورو، صرف یې چې کوم دی نو بل ته مخکې کیرو خپل حق پې وصولو. راځئ پر قرآن باندې ځان پوه کړو چې دا بدن دا مشیندري په صحیح طریقې سره چې کوم دی نو دا استعمال کړو. او بیا چې کله تاسو انشاءالله قرآن باندې ځان پوه کړه د دې مطابق چې کله تاسو خپل بدن دا مشیندري دا یو پرزه چې دی نو دا استعمالولک انشاءالله دا بدن به فایداري. مارته یو فریج دی چې کله سړی د طریق استعمال د کتابچې مطابق استعمالوي نو بیا جمعې کې پرې باندې له پاسه کمبلې ور واچوي، دې له ښکلی غلاف جوړ کړي. که چېرته کې تا د قرآن مطابق خپل زندگی را بسر کوله او تیروله همدغه شانتې د قیامت په ورځ باندې خدای پاک هلته کې تا له بهترین مسکن تیار کړی دی چې هغې ته جنت چې کوم دی نو دا ویلی شي. نو ستا د یوې پرزې طریقه چې کوم دی خدای پاک ښولې ده تا ته چې انسان را ستا قیمتي بدن چې دی نو دا به ته په څه طریقې سره استعمالوې. ژبه باندې چې کوم دی نو غیبت مه کوه، ځکه دا د مړ رور مسلمان غوښې خوراک دي. وستاسو وایي په ایمان که څومره غم ښادی دلته مړی پروت او خلک لاسنیوي ته ناسي دعا ته ناسي، خو چې کله یو سړی راشي وایي دعا به وکړو په مخ باندې لاس راکاږي نو بیا دلته کې یو بل غیبت شروع شي او که نه شي، بلکې ډېرو پکې راسي لاسونه نیولی یو بل سره لګیا پردی غیبت چې کوم دی نو دا کوي. هسې لاسونه راسي نیولي چې دا خلک وایي چېرې دی که څه دعا د مړي دپاره غواړي. زمونږ هر محفل چې دی نو دا د غیبت نه خالي نه دی. الان کې تاسو چې کله قرآن وکته تاسو یې نبي علیه الصلاة والسلام روایت وکتل، شاهد چې دومره بدترین جرم خدای پاک بل ته نه ویلي بل څیز ته لکه څومره چې دې ته ویلي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي معراج په شپه باندې بر اسمان ته ور وختم، ما څه خلک ولیدل چې د دیو دا نوکونه چې نو دا د اوسپنې دي او د خپل بدن نه پې راسې را غوښه راسې را توږي او دا چې نو دا خوري. ما د جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړه چې دا کم خلک دی وی دا هغه خلک دی ستا په امت کې چې دا د یو بل غیبت چې نو دا کوي، دا د یو بل چې نو دا غوښې چې نو دا خوري. تاسو په ذیل اعمال وغیره کې حدیث اورېدلی دی چې د ټولو نه بدترین جرم چې دی د یو انسان تخفیف سړی کوي، بدترین جرم چې دی نو دا د انسان غیبت دی. بدترین جرم ته قرآن کې چې کوم دی هم دا غیبت ته بدترین جرم ویلی شوی. روایت تاسو وګورئ، روایت منګ او تاسو چې دی مسلمانان یو پښتانه یو دا حیا او دا غیرت چې کوم دی دا الله تعالی پرې پښتن کې چې کوم دی نو پیدا کړی دی. دا زنا چې کوم دی نو منګ او تاسو څومره بد څیز ګڼو. اوس که چېرته کې تاسو حدیث مبارکه وګورئ، نبی علیه الصلاة والسلام صریح حدیث دی چې الغیبت اشد من الزنا، د دې زنا نه چې کوم دی نو غیبت دا بدترین جرم دی، دا سخت چې کوم دی نو دا جرم دی. نو انسان تعالی بهترینه ژبه خدای پاک درکړې وه، یو پاکه ژبه یې تعالی درکړې وه، خو تا د هغه شریعت مطابق دا استعمال نه کړه نو دا د جهنم ایندن چې نو دا وګرځو. کله کله چې موږ په محفل او مجلس کې ناستو دا د خندا خبرې کوو چېرې دا بل مسلمان وخاندي او داسې ووایي چېرې دی ډېر هوښیار دی راسې ښکلې لطیفه یې وکړه. تاسو د نبي علیه الصلاة والسلام
والسلام حدیث ته وګورئ رسول الله مبارک چې کوم دی نو فرمیل چې یو انسان به په یو مجلس کې خبره وکړي او د دې لپاره به وکړي چېرې دا بل کس پرې باندې زه وخندومه خو ده پرې خبره سره ځان د جهنم دومره یخ ته ورسولی لکه څنګه چې د مشرق او د مغرب په منځ کې فاصله ده د نور خاته او نور پرېوته په منځ کې چې نو کومه فاصله ده پرې خبره سره د ځان د جهنم دومره لاندې تخته چې کوم دی نو دا ورسولی لہذا مسلمان له پکارداري یوازې صرف پرې ماشومانو باندې لازم نه و د هر مسلمان ته قرآن راغلی چې دا قرآن وګوري پرې باندې ځان پوه کړي چې زما رب چې کوم دی نو زما نه څه مطالبه کوي زما نه څه چې کوم دی نو دا غواړي رب ما ته وایي چې را ژبه په کوم ځای کې استعمالوه په کوم ځای کې چې کوم دی نو مه استعمالوه رب ما ته وایي چې دا سترګې په کوم ځای کې استعمالوه په کوم ځای کې مه استعمالوه نن خو دا لاسونه ګورې ستاري ته خو یې چې دا زما لاسونه دي لږ ځای چېرته شوتلو کې راسې غوڅ کې نو بیا ډاکټر له ځای وایي زما ګوته چېرې نو خوږ شوې ده ګورې دا ستا اندامونه نه دي دا ستا لاسونه نه دي دا به د قیامت په ورځ باندې ستا په خلاف باندې لګي کله چې دلته د قرآن او د حدیث نه خلاف چې کوم دی نو دنیا کې استعمال کړي هلته کې الله تعالی سورې یاسین کې وفرمیل یو انسان که د قیامت په ورځ باندې انکار وکړي چې ربه ما جرمونه نه دي کړي الیوم نختم علی افواههم موږ به په دغه ورځ باندې چې د دې انسان پرې خوله باندې مهر ولګو وتکلمنا ایدیهم د ده لاسونه به زموږ سره خبرې کوي ښه هلته به بیا تا ته پته ولګي چې را لاسونه خو پردي دا خو د رب امانت و زموږ سره وتشهد ارجلهم د دیو د خپې به چې کوم دی نو په دیو باندې ګواهي کوي الله څلېرویشتمه سپاره کې وفرمیل چې د دیو د بدن دا سرمنې به په دیو باندې ګواهي کوي دیو به سرمنو ته ووایي چې تاسو ولې په موږ باندې ګواهي کوئ ځکه که موږ جهنم ته غورځېږو تاسو به هم غورځېږئ که نه نو هغه سرمن به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شی هغه رب موږ ته خبرو طاقت نن راکه چې رب هر یو څه له ګویایي چې کوم دی نو دا ورکړې وه چې رب د ګویایي او د خبرو توفیق راکه نو موږ به رب په مخ کې څنګه دروغ وایو چې انسان دا جرم نه دی کړی د دې انسان د سرمنې نه خو انسان چېرته کې خفیا جرم نشي کولی که نه دا سرمن خو د دې انسان پر جسم باندې له پاسه خوره ده نو په دې وجه باندې مسلمان له پکارداري دا قرآن لږ وګوري علماو ته کښېني د دې په ترجمه باندې ځان پوه کړي د دې په مفهوم باندې ځان پوه کړي او بیا